السلام علیکم ملګرو پی ټی آی ولې په محسن نقوي باندې توهین عدالت پرچه ولې نه کړې توهین عدالت درخواست په محسن نقوي ولې نه ورکړې پاغه هم ډیټیل سره خبره کو دغه حواله سره هم ډیر اهم خبر راغلي دي بل سہیل وړایج د عمران خان بارکه د عمران خان ته چې کوم د ډیل افر الیمین ګنداپور اورل او دغه حواله سره سہیل وړایج ډیر اهم خبرې کړي چې پاغه هم په دې ویډیو کې خبرې کو بل د محسن نقوي بیرستر ګوهر سره په اسلام آباد کې ملاقات شوه چې هغه ملاقات کې بیرستر ګوهر محسن نقوي ته و چې زموږ ملاقاتونه عمران خان سره نه کیږي داغه ټریټمنټ نه کیږي نو محسن نقوي ورته څه جواب ورکړ ډیر اهم اپډیټس د هغه حواله سره هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبرې کوو بل صحافي منیک فاروق د حکومت حقیقت هم ښکارا کړ چې حکومت د اسټابلیشمنت د مردۍ خلاف یو قدم هم نشو چتولې ډیر اهم اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ نه پهلا پی ټی آی ولې په محسن نقوي باندې د توهین عدالت درخواست نه ورکړ نو د هغه حواله سره هم اهم اپډیټس دي پی ټی آی په توهین عدالت کې ځکه په محسن نقوي نه دی کړی چې د هغه حواله سره محسن نقوي دغه مطلب سم مخالفت نو کړي سم بیان نو جاری کړي او بل محسن نقوي او د بیرستر ګوهر په اسلام آباد کې ملاقات هم شوه د بیرستر ګوهر مور وفات شوه چې د هغه دعا لپاره بیا کله بیرستر ګوهر اسلام آباد ته لاړو نو اسلام آباد کې ورته محسن نقوي دعا ته ورغلو نو بیرستر ګوهر او محسن نقوي چې کله دعا وکړو محسن نقوي ته بیرستر ګوهر وی چې زموږ عمران خان سره ملاقات نه کیږي د هغه د پاره سوکا یو عمران خان چې کوم دی دغه ټریټمنټ نه کیږي د هغه د پاره سوکا نو محسن نقوي ورته وی چې تاسو عدالت ته لاړ شئ عدالت پستاسو مطلب ووري تاسو په درخواستونو باندې به فیصله وشي نو د محسن نقوي په وینا باندې بیا د کیسونه چې کوم دی ولګیدل او عدالت د طرف نه ریلیف ملو شو پی ټی آی ته چې عمران خان د الشفا هسپتال ته منتقل شي نو بیا هغه حکومت پر نو حکومت لکه سہیل افریدی پرون بیان ورکړو چې دا ګوته موږ سره حکومت وکا حکومت مریم نواز او شهباز شریف چې کوم دی د عمران خان پر نو خدا د ذمہ داری و نو په دې وجه باندې اسټابلیشمنت په دې وجه باندې پی ټی آی په محسن نقوي باندې درخواست نه دی ورکړی چې محسن نقوي پکې لږ پازیټیو کردار ادا کړو جی بل سہیل وړایج چې د عمران خان باره کې ویلي دي چې عمران خان ته د بنګاله د منتقل کېدو افر هم شوی بلکې هغه ته د قومي حکومت جوړولو افر هم شوی او بل د الیکشن حواله سره چې کوم عمران خان ته دا افر شوی چې الیکشن چې کوم کیږي هم د ستا په مشوره باندې مونږ وکړو اور بل دا پیغام الیمین ګنداپور چې کله عمران خان ته یوړو جیل ته نو عمران خان ورته غوسه شو چې تا ولې دا ډیل ماته راوړلې دی نو په دې ډیل باندې عمران خان چې کوم د مونږه ایکس چیف منسٹر د کې پی کې ګنداپور هغه ته غوسه شو حامد میر بل د انکشافات کړي دي چې محسن نقوي چې کوم دی د عمران خان لپاره لږ پازیټیو شوی دی جی خبل صحافي منیک فاروق ویلی دي چې د حکومت خو د حکومت چې کوم دی وای د اسټابلیشمنت د مردۍ نه خلاف یو قدم هم نشو چتولې اسټابلیشمنت چې کوم دی د دې حکومت هر څه فیصله چې کوم دی اسټابلیشمنت کوي عمران خان حواله سره چې کوم فیصله راځي نو د هایبرډ حکومت ناراضي د هایبرډ حکومت چې چا جوړ کړی دی نو هلته نه دا فیصله د عمران خان حواله سره راځي دا خبره چې کوم دی دا خبره صحافي منیک فاروق کړی